عمر فاروق د صدیق اکبر دفتر ته راغی او د هغه په دفتر کې یو بورډ لګېدلی او په هغه بورډ باندې لیکلي وو مدینه کې فلانې معذوره دی او د هغه د خدمت دپاره سړی پکار دی او فلانې سړی د هغه خدمت کوي لګیا دی هغه کس مې هم لیکلی او دغه ضرورت مې هم لیکلی او شابه چې د هغه خدمت کول هغه به نوم یې هم لیکلی یو ځای کې بورډ په راولو یو بوډۍ نوم لیکلی چې یو بوډۍ ده او د هغې د خدمت هېڅوک هم نشته د اوبو د راوړو نه د لوښو د انځلو نه د کور د جارو کولو او هغې د دې خدمت ضرورت ورسره دویم نوم نه چې د خدمت څوک کوي عمر فاروق صدیق ته نه وایي پټ په زړه زړه کې دا فیصله وکړله چې دا خدمت به زه کوم یو ورځ د بانګونو په ټایم کې لاړو او د بوډۍ د کور دروازه یې وټکوله وایي دروازه کوله وکړه او ته پرده وکړه زه خدمت ته راغلی وایي زما د خدمت دپاره خو یو سړی راځي راغلی ولاړو خدمت یې کړی وایي نوم یې څه دی وایي نوم یې راته نه دی معلوم خو راشي دروازه وټکوي او راته وایي مورې ته پرده وکړه او زه خدمت کوم ګنټه نیمه تېره کې خدمت وکړي لوښي ووینځي کور جاړو کړي اوبه راوړي چې ځي وایي زه لاړمه کمرې نه راوځه په دویمه ورځ نیمه شپه راغله بیا یې دا چل وکړه وایي زما خدمت غوا سړي کړی عمر فاروق وایي دا څوک دی په دې یمه شپه د ماسودن نمازه سره یو ځای کې پټ کېناست او څارلې نو چې کتلې صدیق اکبر په مزه خپې بله را روان دی او بیا یې د هغه بوډۍ د کور دروازه وټکوله هغې دروازه کوله وکړه ګنټه نیمه یې تېره کړه بیا راووتلو هغې کورنه بنده کړه واپس یې کول د عمر فاروق وایي یا امیر المؤمنین دا خدمت خو د دې بوډۍ کې خو دا نوم دې هغه ځای کې ولې نه دی لیکلی وایي نوم یې د دې دپاره نه دی لیکلی چې د دې دا خدمت څه د الله د رضا دپاره کومه چاته د خدو دپاره نه په خیر پیدل ولې ځای راځي وایي نیمه شپه او هغه زمانه کې خو واړه تنګ تنګ کورونه وکشه زموږ چې خلک کوده دي هسې نه چې زما د خپله ټکاري د وجې نه د خلکو په کورونو کې دننه چې کوم خلک کوده دي د هغوی په ارام کې فرق رانشي